السلام علیکم ګرانو کتونکو نننۍ ویډیو د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په باره کې ده. هغه عمر چا په باره کې چې زمونږ استاد مور ام العائشه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د عمر تذکره کوي ځکه چې د عمر د تذکرې سره ایمان تازه کیږي. هغه عمر چا په باره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې عمر د لاسه اسلام ته طاقت او قوت ملاو شوی دی. هغه عمر چا د پاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښتلی و چې یا الله عمر د وجې اسلام ته طاقت ورکړي، یعنی عمر ته اسلام نصیب کړي. هغه عمر چا په باره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زمانه بعد کچری نبی وي نو هغه به عمر وي. هغه عمر چاته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې عمر ستا مثال د موسی علیه السلام دی. ګران کتونکو عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زوی او د قریش خاندان نه تعلق لرونکی یو ډېر زبردست او ډېر ماهر کمانډر تیر شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 23 سال عمر کې مسلمان شوی دی او د 40 سړو او د 11 ښځو نه پس حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړی دی. خو حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ د مهنت له وجې هغه په 2 نمبر باندې خپل مقام رسولی دی. یعنی په صحابو کې ټول نه اول مقام د حضرت ابوبکر صدیق دی او 2 نمبر مقام د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دی. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وصیت باندې د مسلمانانو حکمران جوړ کړی شوی وو او سره پاسه 40 کاله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل حکومت دور حکومت کې ډېر زیاتې د مسلمانانو لپاره ډېر غټي کارنامې کړې دي. ګرانو کتونکو د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په کارنامو باندې علما کرام ډېر کتابونه لیکلي دي. خو بهرحال زما دا ورکوټ غوته کې معلومات دي د لپاره شیر کول وو چې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ غونته کې کمانډر زمون په دې امت مسلمه کې نشته دی، یعنی د هغه ثاني نشته دی. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ خپل دور حکومت کې داسې کارنامې کړې دي چې تر نن پورې هم په هغه باندې عمل درآمد جاری دی. ګران کتونکو عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ کمی کارنامې چې دي په آینده راتلونکي ویډیو کې به تاسو سره موږ د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه کارنامې هم شیر کوو. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ صرف انسانانو نه بلکې په هوا، په اوبو او دغه شانتې نورو چیزونو باندې هم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ حکومت کړی دی.